اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملک د معیشت او اقتصاد باره کې به ویډیو وکړم. 15,000 ارب روپۍ پاکستان بقایا دی. IMF یو کشته دا کولو لپاره بل کشت راخلي او په دې باندې چکر تاوي. IMF ورته شرطونه څه نیسي چې بس بجلي او تیل او دا شیونه قیمته کړه، نو مهنګایي اسمان سره خبرې کوه. ډالر 300 نه کې وتلی، تیل 300 نه کې وتلي دي، هر یو شی قیمته شوی دی. نو دا فیسبوک چې کوم دی که نه، دا ټول داسې لکه پارلیمنټ دی، دا یو کلی دی. ټول پاکستان عوامو ته دا فیډ ورته کړم چې د ملک اقتصادي حالات ډېر سخت خرابه دی او معیشت مهنګایي اسمان سره خبرې که خلک په لوږه باندې مجبوره دي، چې لوږې نه بس خلک نه شو خودکشیو باندې مجبوره دي. نو ټولو عوامو ته اپیل کړم چې په فیسبوک باندې چې کوم دی که نه، حکومت له تجاویز ورکړئ چې ملکی اقتصادي اصلاحات نافذ کا، معاشي اصلاحات نافذ کا، فضول اخراجات په ملک کې ختم شي. نو دې سره به انشاءالله الرحمن چې په ملک کې مهنګایي کنټرول کېږي. ټول پاکستان عوامو ته اپیل کړم چې په فیسبوک باندې چې کوم دی په غټه سطح باندې تجاویز ورکړئ چې یاره داسې اصلاحات راشي. ما طرفه خدا تجویز دی چې په ملک کې چې کوم دی چې څومره غټ افسران دي او هغه یې غټ مراعات یې چې هغه ټولو مراعات کلاس پور راواخله، وزیر اعظمه پورې ټو زی ټولو مراعات ختم شي تنخواه نه بغیر. بیا دویم تجویز ما دا دی چې پاکستان بیت المال بند شي. دریم تجویز ما دا دی چې صحت کارت بند شي. څلورم تجویز ما دا دی چې صدای امن پروګرام ختم شي. پنځم تجویز ما دا دی چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ختم شي. شپږم تجویز ما دا دی چې د هغه ختم شي، د اساس پروګرام ختم شي. اووم تجویز ما دا دی چې 5 کالو نه په ټول ملک کې ترقیاتي کارونه بند شي او چې کومې 800 ارب روپۍ په فضولیاتو باندې ځي چې دا هغه شي بند شي. ځکه چې څومره سرمایهدار سیاستدان دي، پاکستان خزانه یې لوټ کړه، بارمن کول یې ویوړه، هلته یې وروره چې کوم دی کاروبارونه هم روان کړي او بنګلې هم شته، بلډینګ هم شته، موټر هم شته او پاکستان عوام یې په ضلالت کې پرېښوده چې چا د پاکستان معیشت لوټ کړی. خدای پاکه په دنیا کې هم تباه کړي، د مشرف غوندې بیمارۍ په نازلې کړي چې هغه کړي دا سره د مرګ نه ولراته، او خدای پاک آخرت کې هم جهنم ته گزار کړي چې څو غله دي او ډاکوان دي او ډاکې اچولي او پاکستان معیشت یې ډاکه کړی دی. والسلام.